أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. सूरतुल बकरा आयत नंबर 184 दिन मखी आयत करीमा दागे आखिर जुमला के लअल्लकुम तत्तकून अल्लाह जल्ल शानुहु दरोजी द सातलो के कम गरज और मकसद दे आगाए बयान को कि पता सुबान दे रोजी हगज़ का फर्ज करीशी दी कि तासो के तकवा पैदाशी द परहेजगारी सिफत पैदाशी द रोजी पर अमल सरा द इंसान के कम कुव्वात थी कम माददी द नफ्स या द शरारत आगा द रोजी पर सातलू सरा कमजोरी सी कम से कम रूहानी निज़ाम दे आगे की क़ुव्वत पैदाइशी ताकत पैदाइशी और द मुसलमान द गुनाह ना द माआसी ना नफरत पैदाइशी कराहियत पैदाइशी द नेको आमालू सरा द रज़ी द रोजी कैफियत सरा पूरे रोज़ तेरे की और दश्ते क़याम द अल्लाह पर मख के तरावीह दा द तक़वा और द परहेजगारी यो बेहतरीन कोर्स थे यो बेहतरीन निज़ाम दे चे अल्लाह जल्ल शानुहु मुसलमानान तरा करे दे मकसद लअल्लकुम तत्तकून बिया अल्लाह फरमाई अय्यामन मादूदात दा यो सूरजी दी मादूदात दी जुमले द्वा मफहूम दी यो मफहूम खुदा दे लका आम तौर सर बयानी की अल्लाह रब्बुल इज्जत मंगौता सो खुल बंदियान ता तसल्ली वर कई कि अय्यामन मादूदात तो ये सूरजी दी सदक लसतमियाश्त खुने दी सदक कलमी हिसाब ने दे अय्यामन मादूदात पशमारी उसमें रजी दी या 29 रजी दी या 30 रजी दी या दाह के तफसीर मुताबिक चमाता उसका बेगा अर्ज करो द्रे रजी दी अय्याम तशरीक दे और यो पके आगा 10 मुहर्रम दे नो अय्याम मादूदात यो सूरजी दी तासो चदेनो पदी दरोजी पदी अमल सरा परेशान की गई माँ और दा सलब वक्त समामूली यो सूरजी दी चाह पशमार बाने रात लेशी यो मफहूम खुद दीदा दे चे अल्लाह जल्ल शानुहु रोजदार तसल्ली वर्क जन मफहूम दी जुमले अय्याम मादूदात गोरे ख्याल कोई दा रोजी द सियाम और द रोजी द अल्लाह द तरफ न मुअय्यन दी मुकर्रर दी पदी की द चा मर्जी द चा ख्वाहिश अगन चलीगी अय्याम मादूदात ये चंद मुअय्यन दिन है मुअय्यन शुदा नदी तअय्युन द अल्लाह द तरफ में शरदे पदी की चाहता द कमी कौलो चाहता द इजाफी कौलो इजाजत निश्तदे बड़ा मफहूम मुफस्सिरीन बयान करी दी बिया अल्लाह फरमाई फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर पता सके तो यो शख्स बीमार शी या पर सफर बांधी शी फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर अगद पनूर रजुकी दशमेर पूरा की सुमर रोजी ते पातिशे आगशमेर
د مریض نه د بیمار نه د بیماری په وجه باندې یا د مسافر نه د سفر په وجه باندې روزه پاتې شوه او روزه د اخوړه نو څو ورځې چې د هغه د روزې باقي دي هغه ورځو تعداد دي بیا په نورو ورځو کې د قضا په شکل کې پوره رب العزت جل شانه دلته مطلق د مرض ذکر کړی دی که تاسو ورته خیال وکړئ فمن کان منکم مریضا پتاسو کې یو شخص هغه بیمارو مریضو نه د مرض تعین کړی دی چې په کوم مرض باندې بیمار او نه د مرض صحت بیان کړی دی چې څومره بیمارو د دې تشریح په احادیثو کې فقها علما مجتهدین او حضراتو هغه د امراض او د مرض د کیفیت تعین ذکر فرمایلی دی ډیر بهترین د مرض تعریف بیان کړی دی د مریض ځکه چې مریض چې دی انسان په ما باندې کو کمزور نه په 100 درجه ته برانشي زما بیا پروت نه لیکن زما د عمر خلق دي زمانه مشران دي دا غي استعداد مضبوط دي هغه ته 103 104 درجه بخارت څنګه وي امغه نه کمزور باندې کو زکام راشي نو هغه زکام موږ راوړځي لیکن په دې ځوانانو باندې الله د ټول ځواني نصیب کړي د خیر سره په دې ځوانانو باندې لګیاږي پر انجین کوي او ګرځي نو هغه کوي څه پروا نه نو مریض مختلف ته دغه شانتي امراض مختلف دي نو فقها حضراتو د مریض بیان کړی دی چې هغه مریض هغه بیمار چې د روزي په ساتلو سره د مرض زیاتیږي ظاهر خبره چې مرض زیات شي انسان کمزور شي انسان ضعیف شي او د چې دینو بیا د قوت او د طاقت هغه نه محروم شي هغه مرض چې د روزي په ساتلو سره څه شو مرض زیاتیږي یا قریب الموت موت ته نزدیکیږي او قریب الهلاک کیږي نو دته د روزي د پر خودو اجازه شته او علی سفر یا په سفر باندې د سفر تعین الله نه کړي چې څومره سفر په بهر حال زمون حضرات زمون ائمه زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غي په نسبت دي زمون د اکابرینو د ائمه په نسبت دي په خوا زمانه کې 77 کیلومتر معین دي په خوا زمانه کې هغه دا د سفر مسافت مقرر کړی دی چې په عام نارمل سپیډ سره یو انسان روان شي او د دې ته روان وي چې هغه ځای ته د 3 ورځو کې راسي پیاده خو سهار د ماښامه پورې شپه پکې نشته 3 ورځو کې د پیاده رسېدلی شي بیا فقها علما الله دې د قبرونو د نور نه ډکې د امت د لپاره اسانه کړی دا چې د دې مقدار تقریبا 77 کیلومتر دا جوړیږي یو انسان د خپل کور نه د خپل مقام نه روان وي کوم ځای ته چې روان وي هغه 77 کیلومتر هغه لري دی نو دته د روزي د پرې خودو د روزي د ساتلو په خپل اصول کې دنه په خپل اصول کې دنه چې کوم اصول دي مقرر شي دي ځان ته یو طرف ته په پرده کې دته اجازه شته چې د روزه هغه اون ساتي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابهونو په سفر کې د روزي د ساتلو دام نقل شي دي چې د صحابه ساتلي دي او په دغه سفر کې د بعض صحابه سره د حضور صلی الله علیه وسلم روزه ونه د رمضان روزه نه بد الله د نبی روزه په بعضي اسفارو کې او نه بد صحابه روزه د صحابه روزه نه چې کوم روزدارو هغه په روزه خورونکو باندې اعتراض وکړي الله حکم دی چې چا روزه خورا هغه به روزدارو باندې تنقید نه کوي عام طور سره زموږه مرز غونې جوړ شوی دی الله دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي دې چې دینو هغه ټول کې خپل یو مزاج خپل یو طبيعت هغه په شریعت کې مکس کوي کوم عمل چې د دې د طبيعت مطابق وي د دې د رواج مطابق وي نو دا هغه عمل ډیر اهتمام کوي
بلکې بعضی اسفارو کې صحابه په یو سفر کې غالبا د غزوه بدر په موقع باندې یا د فتح مکی په موقع باندې بیا وګورئ بعضی صحابه په رمضان کې روزه ساتلې و چې کله پړاو او سزه تر ورسېدو چې په هغه ځای کې صحابه او د الله نبی پړاو اچو نو هغه صحابه د روزي په وجه باندې ډېر تقبول شو او توجه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې دا ولی په دې باندې دا ولی وګرځیدو ولی ارتاو چې دا دومره کمزوري دا ولی په دې باندې راغلی دا د روزي ساتلې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ليس من البر الصيام في السفر روزي ساتل په سفر کې د نیکینده په یو سفر کې د بعض صحابه روزه د بعض صحابه روزه نه چې کوم روزدارو هغه د ګرمۍ په وجه باندې د تندې او د لوګي په وجه باندې هغه چې دنه ته ورسېدنو په شپه باندې پریوته یو طرف ته پریوته چې د چارو روزه هغه د خپل روزدارو صحابه او ملګرو د هغه سرلې سنبال کړي هغه د روزه ماتي تنظیم وکړو هغه د هغه خدمت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ذهب المفطرون بالاجور چې کوم روزه خورون کې دي هغه په روزدار باندې په ثواب کې مخکې شو زیات شي هغه زیات ثواب وکړي بهر صورت د سفر په دوران کې تاسو روزه نه ساتي خو د شرایط په خیال ساتي ځنه چې کوم مزدار کولاو ناس چې خوراک ته حاضر دي اجازه نشته د روزي د پرې فوضو اجازه شته مفعده من ایام اخر دې خپل شمار چې کوم روزي د دینه پاتې شوی دي هغه شمار دې په نورو روزو کې پوره کی ایام معدودات गिनती के चंद दिन रोजे रखने हैं फमन कान मिनकुम मरीदन फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो और अला सफरिन या सफर पर हो फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले यानी कज़ा रखें اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين